نو دیل اللہ رنام دا سے پیدا کری دا نور او سپوږمۍ چې دا هم په سترګو ښکاري او د بیټرۍ رڼا د هغه هم په سترګو ښکاري خو څه تیاري داسې دي چې هغه تیاري په سترګو باندې نه ښکاري هغه کفر دی شرک دی بدعات دی او قانون د غیر الله دی انکار د حدیثو دی او فتنی دی فسادات دی د دین د کارون نه انکار دی دغه رڼا دغه تیارا دا د سترګو پر رڼا باندې نه ښکاري دی له یو بل رڼا پکار ده هغه رڼا هغه په سترګو نه ښکاري خو شته د قرآن کریم دا قرآن کریم دا په هغې باندې ښودنه کوي دا ټکي مبارکه نو لکه څنګه چې ظاهري تیارې له ظاهري رڼا پکار ده داسې د دغه تیارو معلومولو دپاره الله قرآن کریم رڼا رالیږلې ده او ناشنا دا دا قرآن کریم ځان ته خپله رڼا وایي ځان ته څه وایي سورت نساء آیت نمبر 140 کې راځي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو مولیانی ویلی دی جی مولیانی ویلی که خلق ویلی دی دی خلقو کی امیان راځي کنه راځي دای ندی ویلی چې اے عربو دای ندی ویلی چې اے عجمو دای ندی ویلی چې اے ډاکټرانو دای ندی ویلی چې اے پښتانو دای ندی ویلی چې اے پنجابیانو نو دای ندی ویلی چې اے اخون خیلو صرف اخون خیل برابر په قبضه کیږي نو دای ندی ویلی چې اے ډاکټرانو اے وکیلانو یا ایو الناس عام انسانیت توي اے خلقو قد جاءکم برهان من ربکم تاسو ته یقینی دلیل محمد رسول الله بډاګان ډډه لګول شيخه الضروريات تبيح الموت بډاګان ډډه لګي خود کی قدرې ما اے یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم تاسو ته یقینی دلیل دراغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وانزلنا الیکم نورا مبینا او تاسو ته موږ رڼا درلېږلې ده چې وضاحت د تکي د جایزو د ناجایزو د حلالو د حرامو د رواو د نارواو چې قرآن کریم دی نو ورپسې چې لړ شي سورت مائده تا 15 آیات 15 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین الله وی کتاب درغلې رڼا درغلې ده قرآن کریم نو 157 ته چې لړ شي د سورۃ الاعراف فالذین آمنوا نهم سپاره کی تاسو ته عظیم قاری سی به عظیم قاری سونه تاسو کې چې دا مفتی سی د آیتونه وی دا کم ځای کیو فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون الله وی هغه خوش نصیبا چې په محمد رسول الله ایمان راوړو صلی الله علیه وسلم او د دې عزت کوي او د تابعداري کوي او د هغه رڼا پسې روان دي کومه رڼا چې مارا لګل قرآن کریم الله وی دا کسان د جنتیان دي دا دنیا کې هم کامیاب دي آخرت کې هم کامیاب دي الله دې پکې ما او تاسو راولي او لري زنانوم او نارینوم کور کې تورسري اجزانانی نن دوره تیارې او سړی وره حیران شي یوم الملا الله دی ول ډیر سور کی زکات هغه تم ادای چې موږ به الله معاف کی هغه دم تم چې موږ به الله معاف کی موږ به الله وبخي وذ چنا خلقو دا د باندې د الله لوی احسان دی دا د الله باندې د الله لوی نعمت دی لوی احسان دی د باندې چې د قران کریم درس دته موجود دی او د ماشومان سبقونه موجود دي او مهنت د قران او د سنت او د علم دین کیږي او ته چې دومره لوی ملمه د کور ته بیاي اول غول د شفاکه د خشاکا والله العظیم جمعات ته ګور کبي قدریم وکړه من سپرن کې خسته نه یو من په نسب کې سوچت نه یو زمنګ نه اوچتی نسبیان شته دي مالداري کې نه یو رنگ روغن کې نه یو الله بدن دا نعمت والی او بل طرف ته بوزي ګوره د مکی والو چې کله د رسول الله سلام به قدرې وکړه نبی علیہ السلام ته الله مدینی ته بونته مدینی ته تی بوته رڼا دی پسې بتلل غواړي دا رڼا بخپل اول غواړي سورۃ شورا ته لړ شي 15 سپاره آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. الله اذا زما کمال دے اوحینا الیک روحا من امرنا من تا ته روح چې دین اغار علی گلے دے د روح وهم د تکړه دا یو بدن کی روح دے بدن کی روح دے من تنور حقیقت معلوم نه دی خو دومره شی دی چې قتل کولی شو خبرې کولی شو نیول کولی شو او تلل کولی شو خندا کولی شو والعوارض لا تعتبرو او چې کله هغه د بدن نوزي نو بدن بیا کار نه کوي کنه را مدد کیږي ورونو را مدد چلو ازوانه د بغداد شاه امیرانو زور د زیات دارچانو پهلوانا ایمانی ولی لمن استاده دا چغي بواله کې دي کنه بواله کې دي ډیرای بابا ته چغي والی زمون سارو ماخام بچي جمعه ته راوتلو لاس په کته جوړه کړو ډیرای بابا تا هغه سلامت مون ساته دا طرفونه سلامت ساته او تاسو ته وبلم وامه و د غدون غیرتیانو زابل ملکا ته تلوما ملکا کی میاگان اوسیږي میاگان که در پکینو خبر اوري غدونیا نه خامخ اوري او ګرځیدم د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د سید احمد رحمت الله تعالی علیه دا غیغه د مجاهدینو د ګور دور هغه میدانونه هغه سمستی هغه چراغلیو او د اندوانو نه زمونږ دا وطن پاکستان داوم په هغه مهنتونو باندې جوړ دی الحمدلله او دا زمونږ وطن دی من پدی کې پیدا زمون نکونه پدی کې پیدا من جیدادیان پدی کې یو من د دې مخالف نه یو دا زمون وطن دی او من پدی باندې قربانای ورکړي دي او هر قسمه قربانای ته په تیار یو الحمدلله هغه کې هغه مشران دي الله دې خصاتی ما ته کتابونه او سیدونه راغستل او دې ملګرو ته ویلو د قران کریم یو نسخه ده چې هغه په ګوتو لیکل شوی ده او بلکې هغه دی چې ملګری عالمان غیره ته وایي چې دا د شاسب لیکل دي او د سونی اوبه غیله ورکړی شوي دي او په 2 کروڑ روپۍ باندې عجایبګر والا د هغې نه غوښتو نه دي ورکړی او ما ته وی دا مونږ هر چاته نه رالو خو ستاسو د ګډون خلکو زمونږ باندې احسان دی او ستا شوق او فکر دی نو زه درته دا رالم طلبه کرام لري مزای دلته دن راځي طلبه کرام دن راځي طلبه چې څومره دن راځي اسامه دن راځي دن دلته راځي طلبه کرام دلته راځي چې کله شیخ صاحب دې لراشي بیا باندې ته هغه کو شي ان شاء الله تعالی نور دن راځي په حال بیان ووري دې بار جمعه کې نه ناغه مال راوستو ما سه احسان دې در باندې وی منگ بانے چکلا انگریزانو حملہ کولا نو پدی طرف بانے ملکا تاسو مشرانو تا پتر نزدی دی پدی طرف بانے راتلو نو دا گدون خلقو و تاوی اول زمونگ سر جگڑاو که نو پس داغی نا پا آلی رسول بانے ورزئی او دا خو غیر علاقہ وا وی انگریز سوچو که چه دا سا قیسا دا دلتا دا دی سر جگڑا دا گندف دے و گدون دے بیا بارا گدون کی نور براو دی نور علتا چو سورا سورو منگل بیکار کڑی وی دا غزای نو پاشلو دا گدون دا سی خلق دی دا غیرتیان خلق ای تاسو او قرآن کریم لغاڑے ورکی او دا قرآن کریم دا کم رنا چی دا رازی دی تلاس واچوئی امنگ سر پدی کی شریک شئی زمن اللہ یو دے اللہ ہم سے دے زمن پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرانے پیغمبر اغیو دے زمن قبلہ یو دا کعبہم یو دا ٹھیک دا جی او مکہ و مدینہ اغم یو دی دا جنت تاسم طلبگاری منگم طلبگاریو جہنم نا تاسم پناغواری منگم پناغوارو او دا قبر دا عذاب نا تاسم پناغواری منگم تی پناغوارو او میدان محشر کی نرمی تاسم غواری منگم غوارو او پا خلاص بانی عمل نامہ تاسم غواری منگم غوارو گس لاسم اللہ مین تاسم بچاو غواری منگم بچاو غوارو پولیس رات بانی پا اسانتی رضل تاسم غواری منگم غوارو دا اللہ رضا تاسم غواری منگم غوارو دا جماعت اشاعت التوحید و سننا چاگی تا عام خلق پنج پیریان وی دا گوارے نوے مذہب ندے زی انشاءاللہ
د دې تاسو ته لږ وضاحت کول غواړم دا نوې مذهب نه دی دک رڼا راغستې ده چې کومه رڼا الله رب العزت را لېږلې ده وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا دې نه تللی وم الله وی ما روح را لېږلی دی قرآن کریم ته روح وی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پته نه وه چې د ایمان طرف ته دعوت څنګه ورکوما رسول الله اسلام تعالی وی او د ایمان تفصیل درته معلوم نو ولکن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا الله موږ دا قران کریم رڼاو ګرځولا او په دې باندې سمو چاته چې موږ اراده وشي د خپل بندګانو نه نهدي به من نشاء من عبادنا سمو مونږه خو سمول د چا کار دی کازار ځلې مهنت وسره وکړي یو بیلارې د الله په پلار نکړي د ټوپۍ جمشید کاکا شعر دی ډېر مزیدار دی وایو تبلیغیان نوړه وای کم از کم 2 کرته خو ورسو کوي 2 رکعات دي کنه 3 واجب دي او 100 فرائض دي او 100 سنت دي دوله چې راجمه کې 32 نو 2 کرته خو ار سړی وي که خوش نصیب دي او تهجد وسره کوي او وسره چې دنه اشراق کوي زحام کوي تحیت المسجد تحیت الوضو کې بیا خوري را ده خو کاکا او بابا دا سوچ دې کړ چې دې دې صراط المستقیم سمانا ده د دې معنا دا ده الله مونږ په نیغه لار باندې کلاک کا الله مونږ په نیغه لار باندې روان لرا دا نیغه لار کومه ده دا معلومه نه کړله چې دا نیغه لار څه ده الله وی الف لام میم ذالک الکتاب نیغه لار قران کریم دی الله وی وهذا صراط ربک مستقیما دا قران کریم ستا د رب نه غلار دا کله وی وان هذا صراطی مستقیما دا قران کریم زمانه غلار دا کله وی ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم چا چې الله کتاب تلاش واچو د تنه غلار طرف ته توفیق ورکړې شو او کله وی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله هدایت کوي چاته چې الله خو خشی په طرف د نه غلار باندې او کله وی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم هغه کتاب باندې مونږلی ورخه کا لاس وتواچوا ته پنی غلاره اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کله وی انک لتهدی الی صراط مستقیم او کله وی والله یدعو الی دار السلام ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله کور د سلامونو ته چې جنت ته اغه ته بلنه کوي اغه ته غختل کوي او هدایت کوي چاته چې د الله اراده وشي د نه غلاره طرف ته سورۃ یاسین کې مونږ وایو یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے محمد رسول الله ته زما پیغمبر او ته په نه غلاره باندې او کله وی ان الله ربی و ربکم فاعبدوا عیسی علیہ السلام بیان کی الله زما رب دې او تاسو رب دې نو دې کیو الله بندگی کوي هذا صراط مستقیم دا نه غلاره ده کله سورۃ یاسین کې وی الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدوني هذا صراط مستقیم زما عبادت کوي دا نه غلاره ده او کله وی وتبعوني هذا صراط مستقیم زما تابعداري کوي دا نه غلاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه غلاره ده دا الله عبادت نه غلاره ده قران کریم دا الله دی غلاره ده نو چې کله دارنا نو ورپسې بیا لرشه سورۃ تغابن تا مقصد واضح کوم درتا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ایمان راوړی په الله تعالی باندې او په لګری شوی د الله تعالی باندې او په هغه رڼا باندې چې کوم رڼا مارا لګلې دا کوم رڼا مارا لګلې دا الله ما آیات کریمه کم ویلو دا کم په تشریح کې لګیم تاسو نو مخرون ورته وایي دا طالبان بو یو امیان براته کم آیات تشریح کې لګیم ازرجی ولیدا فتح دادی سین دادی با اول برو تاسو نه کنه جی علماء ته نو مکان دا طالبان لکړه قومه دا ما سره مدرسین دي ماشاءالله ادا څنګه یار خیر دې کنده مدرسې کې کار کړ دې ډیر شي لګا او ماشاءالله تاسو راشه مدرسې ته مدرسه وګوروس ماشاءالله
رونو زلی گیا پدی کم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا نهدی نورا یمشی به فی الناس کمن مثلو فی الظلمات لیس بخارج منها او ماوی دا قرآن کریم دا ختمونه چی دی نو دا دغه رڼا متعلق دی لچا متعلق دی دغه رڼا په باره کې د تعلیم او تعلم دی او یاد ساتي یریدون ان یطفئوا نور الله د کافرانو دا تمنا دا چې د الله رڼا مړه کی د الله سم مړه کی رڼا مړه دا ختم کی خو یأبى الله الا یتم نوره دارنګي والله متم نوری الله د خپل رڼا سر تر رسون کې دی پورا کون کې دی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون نهمی سپاره اولنې مخ دا وړغون روکو چې د دین مخ کې یو آیت امیان به داسې وایو الله وی کافران چې څومره دي مالونه لګئی که يهوديان دي که عیسایان دي پیرنګیان دي انګريزان دي او که هندوان او سکان چې زمونږ د وطن هم دشمنان دي د مدارس او مساجد هم دشمنان دي د علما او د طلبا هم دشمنان دي او د عوام هم دشمنان دي هغه ټول په دې تمنا دي په دې ارزو باندې دي چې دا رڼا به څنګه ختميږي دا مولا صاحب به د قرآن در څنګه پریدي دی به دا تعلیم تعلم څنګه پریدي دی به د حدیثو دا رڼا څنګه به چې دا ختمه کومونګه نو څوک د حدیثو منکر کی نو څوک د عذاب قبر منکر کی نو څوک بل بی دینه کی اخته کی او بل بی دینه کی اخته کی الله دې زما استاد حفاظت وکي خو زمونږ هم دا ایمان دی څنګه چې الله رب العزت وایي فسينفقون دا مالونه به ولګي کافران ثم یغلبون نتیجه به صفري نه چې صفري امریکای چې تکلوي وي سپر طاقت یما 2000 کې 2001 کې حمله کړي وا شل کال تیر کړو د افغانستان د ذلیل چې دن اغلاړلو هغه د افغانستان نه بلکې زمونږ د اسلام هم دشمنان دي او زمونږ حکمرانان په خپوي دي هغه تم دا پته ده لکه او ان شاء الله نه به کامیابیږي کافر وا نہ کامیابی ہے نور خدا کفر کے حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حاسد اپنی حسد سے خود کو جلا کرے وہ نور کیا بجھے جس روشن خدا کرے کمرنا چ اللہ بل ساتل غوڑی دیل چ سوک پکی ورکی نزان بخراب کی خدا رنا نشی ختم والے سورۃ التغابن اتم نمبر آیات کے اللہ وی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اللہ وی ما منئی زما پیغمبر محمد امنئی صلی اللہ علیہ وسلم او اگر رنا پاغی ایمان داوڑی کمرنا چی مارا لے گلی دفع آمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا کمرنا چی مارا لے گلا نن دا عظم کئی چی زبد قرآن کریم درس تزان را رسوما تا رسوی بدا سزان انشاءاللہ او خپل بچی با قرآن تکی نوئی او دین تبے کی نوئی رائے والی منسکا والحمدللہ دا اگورا گدون علاقی او دو اتلی تا درس لرازم ماہانا درس لا او زو یقینیو کئی زو پرون میں سوچ کاؤ چی زمان دا شیخ سیب قائد محترم سیب امیر محترم سیب زمان دا جماعت دا پنجپیر شیخ القرآن سیب زوے وڑی کے سڑے ندے وڑی ہستی ندا او زمان دی خڑو خورو تا او زمان دا روڈم دا حال دی دا رازی خو یقینی چی دا رزین غم دے پرونو رازی اعظم کئی فضل عظیم مولی سیب دا زمان پا دی زیبانی کستے او علاقہ بانی او دا غصر استاجی دی او دا نور ملگری و سردی طلباء کرام او دا غا والد سیب دا غا والد زو خود مخ کی نظم رازم دا بیالا خبر دا چه اس پا کم رازم او دیر بند رازم زکام مصروفیات زیاد تی دا مدرسو سبکون دی دا بنینم او بناتو تقریبا دا تاسو طلباء کرام چی نہیں 200 نه د پاسه موږ سره طلبه کرام مسافر دي کلیواله نه یادوم دغه سې د جنکو مدرسه ده ما سره د عملګری راغلی انو 100 پوری ماشومان جنکای کور ته زیره زی غي دي او د کلی غم خادم دي بار غم خادم دي بیانات لهم پروګرامات لهم او زمنګ استادو درد او غم یو دی زمنګ مقاصد یو دي دغه آیت کریمه باندې امام علوسی ما دا ور پردا ذکر کوم امام علوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی العلماء باقونا ما بقی الدہر آیان مفقودا و آثار فی القلوب موجودا عالمان بوی
اگر چې داغي بدنونه بتلی خداغي دغه مهنت آثار بچ دغه باقی وي. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار. د شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیر داغه دا یو کړای شعر دی او دې دیګور باندې عبدالرحمن مولوی صاحب د کندونو د دې امازو مشران علماء کرام چې هغه په دې علاقو باندې کار کړی دی او د شرکیاتو خلاف کړی دی، د بدعاتو خلاف کړی دی او د توحید او سنت رڼا هغه بل کړی دا. الله دې د قبرونو چې د رحمتونو ډکي. نور چې څومره علماء کرام دي تاسو ته دا پته نشته دی. شاه صاحب دې چرې کړي تراغله دی او دلته یو عالم پاتې شو او داغو سوچ او فکر د شاه صاحب یو او بیا وتاغه وی شاه الته چې سوال جواب رااله د مجاهدینو طرف نه حالات ګډوډ دي ورته وی راځه گندف کې بیا مولا التبزو التبتراورسی بیا داسې په دغه باندې جنډو بوکو باندې پینټار ته تری دي او بیا د پینټار نه داسي هغه بډګرام دا دغه تا بالاکوټ ته الته تری دي الته شهیدان شي دي. دا ډېر قربانای شي دي په دې باندې. ورونو د قران کریم دا کم ختمونه چې کوي لکه زه دومره خوشاله دومره مزیدار پروګرام روان دی. نن زید خان دا د حق درشاه لالا زوی داغو د ختم پروګرام دارنګ چې دن اغا حاجی انور شاه لالا په بوډاوالي باندې دا کم یو دی ته کم یو دی ترجمه سره قران کریم ماشاء الله او خو داغه ترجمه سره ختم دی هغه بوډا سپینګری ماشاء الله. حسن خان ولد سلطان محمد داغو ختم دی. یاسین ولد شاہ محمد، معاذ ولد سلطان شاہ، وقاص احمد او ولد ملک امان، دارنگی عاقب خان ولد فضل زمان، اویس او اویس علی زمان زوی جنید دو مجتبہ خان دے کسر زمان خیال دے او داغ زوی دے. دارنگی بنت سلطان محمد، بنت شہزادہ، بنت غریب شاہ، بنت کمال دین، بنت وزیر محمد او بنت سالار خان. اللہ دی دا ټول معشومان او معشومان کامیاب کی. منگ دا دی مور او پلار تا مبارکی وایو او دی اللہ توفیق ولور کی چی مخ کیم دا قرآن او سنت او دا دین علمو کی او دا چی دنو مخ پڑوان دی او رسی. رونو دا پروگرامات چی کی گی دا دی سا مقصد دی چی مقصد سڑی نی پی جندرینو لکا فضل دی کن لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. لوی مقصد رونو دا دی دا دی لوی مقصد چی منگ دا اللہ شکریہ ادا کو اولا خبر ادا دا رونو. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. سبق ہے بنور رسول زنبانی. اول اللہ دے چھ اللہ منستا شکریہ ادا کو مور اپلار تے داوام او استاذ تم داوام تاسو محلی تم داوام دا اللہ شکریہ. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ وی که شکرم استو زما نعمت دل نور سیوا کوم او که ناشکریم کولا زما عذاب ور سخت. شکر نعمت نعمتت افزو کند، د نعمت شکریہ د نعمت سیوا کوي او کفر نعمت نعمتت بیرو کند او د ناشکری د نعمت نعمت د نوباسی د کرینا. قیدو نعم اللہ بشکر اللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی تابعی دی وی دا اللہ نعمتونه کور کې خیل کول غواړي دا شکریہ ادا کوي. دا شکریہ مکوي چې شي نشته ګران ګرانی دا یلکه چې په 15000 دا تروړ شي کنه به الله راکوي وي سمې وي څوک نهاري نه مړ دی ها نهاري نه دا طالبانو مولیان تاسو وي طالبانو مولیانو مزي وکړو ډیرو خوريو ګډي وکړو نو کوي بنو ته مزید وګورن کله لاس خوشاله دي خیال حال کړ دي نو ریجی پخې نو ډوډۍ پخې او سم یا د خدای بندګانو د رزق ذمہواری چا کړی دا الله ستا پزله کې بیا چې بل پزله کې بیا چې طریقه بس قراریږي خو خپل ځان سمول غواړي ځان سمول غواړي ارس برابر دي ارس ډېر شي دي او که نور موږ د خدای بندګانو کې د سپین ټک چې بیا په چمچ لاندې کو به لاندې کېږي نو بیا لږ مراویش کوم چې اوس بیا خبره ووري کنه رستو کار د کې پاتې. بہرحال دا اللہ شکریہ اولنه خبره شکر ستوي ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه او جمله دی کله ډیره مزدار وی شکر چې دی کنه وی دا
قید الموجود دی او صید المفقود دی. دا چې کوم موجود دی دا د ښکیل کو او چې کوم بهر دی نشتی هغه پې هغې دپاره دام دی وی لکه مرغۍ ته چې سړی دام کیدي داسې دا شکریا د الله نعمتونو ته دام دی بس د الله نعمتونه راکاږل دي او راوستل دي ځان سره او د الله نعمتونه هغه ډېر زیات دي. موږ که د الله د نعمتونو شکریا ادا کوو نو سر ته یې نشو رسولی سر ته او خیر درونو زه برته دا ووایم حدیث قدسی دی حدیث قدسی نبی علیہ السلام وی اللہ فرمائی چھ حسبی من عبدی ان یعلم انما بی من نعمت فمن اللہ زما د بندنا په شکریہ کہ زدا کافی کوما چھ دا عقیدہ راشی دا یقین راشی چھ پا ما بانے کم نعمتم دے نو دا چا دا طرف ننے وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون اللہ وی پتاسو چی کم نعمتم دے نو دا زمانہ دلوی نعمت دا اللہ اسلام دے ایمان دے قرآن دے اما بنعمت ربک فحدث دا رب نعمت چی دے نو دا بیان والا تسألن یومئذ عن النعیم دا نعمت پبارکی بتپوس کی گی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتی اخوانا. اب یو مشر عالم میں استا ډیر قدر وې ته دور زور لګای دا پتا ډیر تکلیف نه میں سو کومو جذبه داسې د جوس په حال لاشته زور چې کله زور پری دی به وجه ځای پری دی لکه واذکروا نعمت الله علیکم الله وی زما نعمت چې دن اغیات ساتي صحابه کرام تو اذ کنتم اعداء تاسو دی او بل دشمنان وی فالف بین قلوبکم الله تاسو د زونو ترمن زمینه واچولا د قران کریم په وجبانی نو تاسو په اسلام او په ایمان او په قران کریم باندې رونو وګرځیدئ الحمدلله مونږ تاسو په قران کریم باندې رونو یو زما تاسو قوم یې ګدون زمون قوم دی مونږ یو وینایو د یو نیکه اولاد یو اشرف بابا سالار او منصور دا یو قوم یو مونږه زمون یو وینه دا غم کیم خادای کیم یو بل تبه حق خبر وایو او هغه به کله به د بن ترخلګي خو خپکیږي بنه ګور ډاکټر اګور استن لګی کله کله نو اسنه چې خبر او کما او چې دای خو پکې جوړ ماته و چې عظیم قاری سی بوته ته زیات کړو مکو نه ګوره دا خبره ونه کې قران د اصلاح کتاب دی. امام مالک رحمت الله علیه وی لن یصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولا کڅوګ دا غواړي چې د دې امت دارستنی په سواری جوړیږي وی دا به دا کتاب نه جوړیږي په کوم کتاب باندې چې د دې امت اولنی جوړ شوی دی اولنی صحابه کرام پس جوړ شوی دي چې د جنت زیر هغه ته په دنیا کې راتلو خود نتے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے خود نتے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یا خپل پسمنو یا دبل سمون کی جناو گردل صحابہ کرام اور رسول اللہ السلام بچگی کولی آوازن بیکول الا رجل یحملنی الى قومه لأبلغ کلام ربی سوک سڑے نشتے بہادر چی ما خپل قوم تبودی چی زوات ضرب کلام ہوئے ما فإن قریشم بناو کلام ربی زکدا قریش چی دی ما دا اللہ کتاب تا نپری دی نبی علیہ السلام یہ نپری خودو او یقینی خبر دا تاسو نو حق خبر دا پیر مذہب کنزل دی وائی کنو وائی حق خبر دا پیر مذہب کنزل دی وائی دا پختنو کی مطل مشہور دے لگا رسول علیہ السلام پشان اخلاقی بسوک پیدا کئی رونو ایس پین گیرو مشرانو دا رسول علیہ السلام پشان اخلاقی سوکو اخلاص من سوکو اغبانی لری غرزوری دی کنا اے صادری والا مرائے تاچولے بخاری شریف کی حدیث تے او تاووی دا رسول علیہ السلام سترگی مبارکی راوتی وی او بکر صدیق دا چاوی او بکر صدیق سے برانے او چکی ورکو وی اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ تاسو دا دی وجنے او سڑے وجنے چگوی زمارا با اللہ دی تاسو تسوئی کانی پی خلقو ورولی دی تکل دا لاڑوی پی کڑی دی خاوری پی وردوڑولی دی انچ پکور والا بانی والا تحمتم لگو رہے پا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی تحمتی پی ندی لگو لے سورت نور کی آیتون ندی راغلی اغای ندی پر خود نما ہوتا سیو چه زمانگی شاعتی ملگری پنج پری روی خلق ما پسی بدوئی پا باردار اونا تلوری کی کاری ورطا گورا چه باردار اونا سکڑی
او من شاخ بلند باغ پر از میوه توحید از رای گذر سنگ زدن آر نداریم. منگ او تاسو دی ایمان ستنی یو او دی ایمان سانگی یو د میوون ډکی او د دین سانگی یو. منگ با میوه غرزو د دین سانگی میوی والا سانگی تا چکانه او غرزای اگا سغرا غرزای تا تا تو تکانه او غرزای اگا میورا غرزای. منگ با دا زمنگ تاسو زمنگ روڑا یای. منگ با قرآن تاسو توایو. خو ها چې کوم خبرم درته کوله ما په خپل گندف کې د ما نه ملګري شته دی په ممبر مې ورته ویلي دي. ما ورته ووایي چې دین به راته ګورې نه ښایي. څه مې ووایي؟ دین به راته مونږ ښایي بند خدای بندګانو چې ته اوس ما ته خیرات داسې وکړه دعا داسې وکړه دا چلونه مونږ ته نه ښایي. او که دا راته ښایي نو بیا تاسو ښه پوهېږئ چې زه تپوس وکړم. او که دا م ایمان چې دی ښه پوهېږي چې مونږ څنګه دعا کوله هغسې کوئ. مونږ چې د څه ښودل هغسې چې نه زده کوئ. ستا بله لار نشته فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تب اهل علم ته چې دین هغه ګوري. او کمزور یو خو الحمدلله ثم الحمدلله کوشش هم دا دی چې قرآن او سنت په خپل عمل کې وښایو او په عمل کې چې دین هغه راول په غم کې او په خادای کې هم او په ناسته کې په ولاړه په اجره کې او په جمعات کې هم او کاروبار کې هم هر څه کې د الله کتاب او د نبی رسول الله سنت طریقې براولو راولو به کنه براولو. صحابه کرامو محنت کړی دی تابعینو محنت کړی دی تبع تابعینو ائمه محنت کړی دی متوجی شي لغونو دکیږي راته مو هغه محنت کړی دی حق پرستو کړی دی علماء دیوبند الله دې داغي قبرونه د رحمتونو ډکی. علماء دیوبند را رسیدلو او په علماء دیوبندو کې دا اشاعت التوحید و سنت والوم دی ګوره څوک بس وای دی هغه اخو دې مسلمان نه غړي تلا د اهل سنت والجماعت دیوبند وای دا سړیا دغه نه قلار کینا هغه مہر تا سره نه دی د اسلام مہر او د اهل سنت والجماعت د دې د مہر تا سره نه دی چې دا بته لګای لکه. پنځ پیر شیخ القرآن رحمت الله علیه دیوبند نفاضل دی دیوبند کې سبق ویل دی. داغه استاد حسین علی رحمت الله علیه دا مفتی صاحب دی موږ یو ځای وا بچرا اوس چې لړ شي سړی هغه ته حیران شي اوس وته او خلکو د کری نو باسلو او په خپل بانډه کې بیا عجز دیره شوی په خپل بانډه کې دیره شوی. توحید بیان کړ. توحید ستوي الله رب العزت د زړه یو غړل یو منل چې زمون خالق الله دی زمون مالک الله دی د هر څه خبردار څوک دی او حاضر ناظر څوک دی الله. مالک د نفع نقصان څوک دی؟ نه ملائک دی نه اولیاء کرام دی نه قبرونو والا دی نه اولیاء دی نه بوتان دی نه گٹی دی. دا نه دی کون کے سوک دے اللہ وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. پا کسا کسا کی زمان دا چگدا اگر حاضر ہوتے بہر جانبی تو کشف وحی کی نہ کچھ غرض تھی. اگر ہر ذرہ کے وہ رکھتے خبر تو کیوں زہر کاتے بجنگ خیبر. قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب افق والوں نے کیا تھا فساد نبی سے صحابہ سے شورا لیا بجس وہی حق نہ عقدہ کلا. اگر غیبدہ ہے حضور و نبی اگر غیبدہ ہے حضور و نبی تو اسارہ بدر میں کیوں رائی دی کچھ نبی اسلام غیبدان حاضر ناظر ہوئے نو دو اسارہ و دو قیدیان و دو بدر دا غیب مبارکی دو صحابوں نے مشورہ صلی چدنا آغستا ولی مشورہ آغستا او بیا آخر کی وی عجیبت پتوے لگو لے دا غصہ شوے دے او دا یو محصولی چنگے والاو او حسین علی سے وہ تا مسئلہ کرے ہوا توحیدی وہ تا بیان کرے ہو. آخر کی بیا وہی نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے. وی دا نبی علیہ السلام چی حاضر ناظر گنی وی اگر شریعت کافر ہوئی دا مسلمان نشی کے دے دا دا لگ ساتھ مواحد ہو گرے. تقریر لتا حسین علی سے مسئلہ ہوتا اکڑا چرا لے آنو واپس ویرا شکر ما خوش ایرو نا جو کری دی یوزے کی د سړي وې نه جوړاو په پنجاب کې نو مولا سے وی ولا اوس ته دمه چوا هغه دمه چو سار نه لګیا د کله چای نه ښکته صحیح دم ګورشته ښا گمراه ما جوړېګا صحیح دم شته صحیح دم دی غلط دم دی صحیح تعویذ دی غلط تعویذ دی. نو ورته وی څنګه چلوي دی خو حقیقي نه دی کې اوسېلی سیم روانو وی ورګه دا مولی حسین علی ته آواز کوما
وې دې رانه ولې ګورې دې کدې راوست وې مړ هغه باره کې مشوره کړې وه وې د سایه چې په چا باندې ولګي نو ښځه پې طلاق کېږي داسې د بلا زامنو که نه چې د تکیني د سر نه نه وې چې سایه په چا باندې ولګي که نه بس ښځه پې طلاق کېږي حسین علي صاحب رالی چې رالی چې دم یې واچو قدرت نظام دی غوی رانیغ شو راپاسېدو چې راپاسېدو یې سړیه تا خو وی چې دی چې دنو داسې دی داسې دی وګوره غوی راپاسېدو وی سړیه د ده په دې دم راپاسېدو یې سار نه خو مړ کېدو تمام نه دی پرېښودی ملا آ باشد که چپ نه باشد که نه ملا آ باشد که چپ وی سار نه زه لږ یم دمونه اچومه نو مړ کېدو ته ګورې مام نه دی پرېښودی لکه استغفر الله دا مشوره کړې وه حسین علي رحمت الله علیه د رشید احمد گنگوی سے بہترین شاگرد اور د پنجپیر شیخ القرآن سے خصوصی استاد عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سکھ مسلمان شوے د پنجپیر شیخ سے بہترین استاد او انقلابی جذبہ پکی داغی دا الحمدللہ دی علاقو تا غرالے اور رونو د عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے چکل قرآن کریم پا مکہ کی ہوئی دعوی ہو رہی چھ مکہ کی ہوئی ناغا وطوی مزہ پختانو تا پختانہ ظالمان دی خپکی گئی مو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ورطوی مزہ زبدل تاوام طالب تنخواہ در کی غٹا او طالب چه دنو اغا گاڑے بدر کی اغوی نا زب پختنو تا زما او اغا دیر چه دنو پا شرکیات وقتری پا درگونو پراتی نانکو زیموار بادو زیموار سرخوبادو زیموار چې خارخ به پبو بالا پلتلو پبو بابالا تورډيري بابالا من دانی زموار هغه وې دا من دانی زموار سم چې زه پیراو خې جمنو یو دوه ځله کنه څه په لاش کنه دا څه کیسې خلکو جوړې کړې وي راله عجز او کار شروع کو دی غدون تم راغله دی دیول کی 1962 بقیت الاثار کی ذکر دی 1962 کې راغله مشرانو ته پته ای ماتا ترا بخله او تاما ترا بخله د مال قلیله او په خدای کثیره په دې باندې چې مناظره وا دا د مولیانو جیب تزان له یو شیو د ورکا تکولو من صحیح اسقاط منو صحیح اسقاط دادی پلار نه دی مور نه دی روزه پاتې شوی دا موس پاتې شوی د سرسای په مقدار کې راواله او غریب لورکا غم منو ته هم بدنام کړی وي دی اولیاء نه مني دی خیراتونه نه مني دی دعاګانې نه مني خیرات خدای نه ګور په عظیم مولوی سي د تاسو غټ خیرات کړو موږ تراغلو هم خوړو خیر سره مال د خدای دی خروبو مو دا مال د خدای دی خیرات نه ته خیرات ته وای د یتیم مال به راکاګو هغه جذبه سویل شولنا به وړي کېو دی باندې مناظره لاغله او طالبان بیا وشتري شوی دي په کانو باندې په تبرګي باندې والی شوی دي او د اهل سنت والجماعت او دیوبندې نه دي او بل سړی دیوبندې اهل سنت والجماعت ته افسوس دادې خو چې سو رښتیا راځي دروغ عمل قرآن کړی او عمل کارغان روان کو او بدنام چې دنا خراړې شوی جزي پیش خراړ روان کو بدنام چې کارغان شول دا لګي نو اس پرواز مونږ د دین اشترونو مقصد دوی پکې دا چې د الله شکریا دویم دا خپل ځای بیا علماء لوی مقصد دا د الله شکریا مونږ د الله شکریا ادا کوو الله تا دا رڼا مونږ تر او رسوله او یو مرد مجاهد دی پیدا کو د کوټي د ملنګ بابا یو شعر دی ملنګ بابا وی دی ملک جهالتو او مولا پیر خان جوړ کړي ځان له مفتو کې جنتو دی ملک جهالتو وی ناسا پر رڼا رااله د پنځپیر پر لور رڼا شوا او شروع چې پر اشتیا شوا وی رسول نو هکاړي کړي ټول د رسالتو رسول نو هکاړي کړي ټول د رسالتو واقعي د رسالت او د پیغمبرای مقاصد هغه زمونږ دغه مقاصد دي لوی مقصد د انبیاء علیهم السلام هغه د الله توحیدی او خپل سنتي او د شرک او د بدعت او د غلطو رسمونو ردی دا زمونږ اولنې مقصد دی زمونږ په دې رساله لیکل شوی دی سکولیان کالجیان تاسو ته امځان لدی رسالې داخله وکړئ دا الله وانه او د انبیاء علیهم السلام پاک دامنی بیانول او دا غیر رسالت عقیده او د ختم نبوت چې نبی علیہ السلام اخرنه پیغمبر دی او قادیانان کافر دي قادیانان څه دي دا کافر دي زمونږ دغه عقیده ده او د صحابه کرامو عدل او دا غي معیار حق کېدل هغه باندې تنقیدات نه کول دا غي عزت کول دا غي احترام او د سلف صالحینو اکابرینو د علماء دیوبند دا غي احترام کول او دا غي نه دفاع فقه سرور وړ حق ګڼل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه تابعداري کول او دا نن د سوشل میډیا چې کوم مغربي
هغه کې فحاشي او ریانی دا، نظریات او باطل عقایدی بے پردگی دا، او زنانه او نارینه ته راو رسوله د دې خلاف کول او د خپل بچو او د زنانه او د عزت چې د آبرو او د حیا حفاظت کول دا زمون کار دی، دا زمونږه کار دی. پرده ځان لري نه کې د غزو نه خلکو د چره عزتمند خزو دا ځان نه پرده لري نه کې پرده دا برقه مزیداره ځان باندې ور اچوي دا आवाज بلګي د کده تن غوخي می پریکړه پروا نشته، خو د عزت خیال به ساته ملک د پښتو دی، ملک دو خو حسن چې بے ستر شي بے قدر شي زکه پښتني مخونه پټ ساتي او پیغلو پړي وشته ور ایراړ شوي ایسوک وطن وای چې کټ شي او ما تار سو کوی شیخ هم ګورا او دې ته ایسوک نه وای چې پټ شي حالته وینا غي ته کول واړي. بل مقصد دی وطن عزیز ملک پاکستان دی کی کوشش کول صحیح معاشره او اسلامی قانون پکې نافذ شي او د دې دفاع کول د جنگ ضرورت راځي ان شاء الله تعالی موږ ته تیار یو. او بل دا چې د مدارس اسلامیو د الکانو د جنکو مدرسې لکه دلته تاسو دا مدرسه ده دا تیزول او د ترقی ورکول، او بل دا چې داسې اجتماعات کول او پروګرامونه کول چې د خلکو شوق پیدا شي. نو معلومه دا شو چې یو بل مقصد معلوم شو د دغه ماشومانو حوصله افزایی وشي، د نورو جذبه پیدا شي چې یاره موږ هم دا کار وکړو، سبا نه زما هم بچی دغسې چې د هغه حافظ د قرآن شي او عالم د قرآن شي. او دی پروګراماتو کې موږ عقیده یاد کو، عمل یاد کو او قرآن او سنت یاد کو. هغه شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیر راله او مهنت یې وکړو او استاد ورته لیکلیو په سند باندې لقد اعجبني شاب من افاغرة یوسف زئی ما رأى عینی مثله ذهینا ولا شجاعا قط. زه د پښتنو یو الګ تعجب کې غرضولې ما د پشان ذهین ما نه دی لیدلې او د پشان بهادر ما نه دی لیدلې. عبید الله سیندی سے خپل دومره ذهینو چې په درې ورځو کې به د وطن جبه یادول چې یو ځای ته بلړو بیا به کې تقریر هم کول شو نو چې هغه دته دوره ذهینو نو اندازې لګاونو الی اخره لکه دی باندې چې څوک پویږي نه هغه به پویږي لکه الحمدلله من هغه پیغمبر نه غنو چې پیغمبري غنو د پیغمبر تابعدارو او داغه د سنتو پابندي وګوره. تنار شیخ سے نما اوریدلیو وینا جوړو اسپیټال ته بوتو طالبان خو راخلاصوي کنه اذن سره راخلاصوي انو غس پیته والا پیزار مخ کې کو غس پیته والا پیزار واچو ناغه او جانل سترګو نه وخ کې روان شي طالبا ټول عمر می د سنتو په موافق تیر شو اوس را د غس پیته ول پیزار چې خیتا ول واچو سنت طریقه اول خیتا چول دي او د تنار شیخ سے نما اوریدلی دي یو ورځ جمعه ته توراتو ویما ته شیخ سے بولی صدر روشوی دی کو وینا وای سره روشوی نه دی وای خو جمعه ترادلم او دا غس خپل جمعه ترادن نشوا او پوی نشوم د سنتو خلاف را نو شو وی دی خپل سزا ورکوم د نکیګم په سنتو راوزم په سنتو جدا برابر شي چې بیا دا کار نه کوي لکه دا د غي د سنتو سره مینوا ورونو سکارو ک چنوم دی پاتې شي نوم د دنیا د پاره نه چې دعا درته وشي نن وګوره پنځپیر شه په دعاګانو کې یادېږي دغه ملګری یادېږي راځي د دې په عظیم مولوی صاحب دلته چې دا کم ملګری دي او زمونږ د جماعت ملګرو تاسو ته د نور ځایونو راغلو ملګرو کارو کوي را پاسي د خلکو ته توحید بیان کوي سنت بیان کوي د شرکیات او د بدعات رد کوي ځان لمخې ته قبر ترنا جوړول غواړي اخرت ترنا جوړول غواړي. الله رب العزت ما او تاسو په صحیح معنی باندې صحیح عالمان او صحیح عاملان چې دغه وګرځي. ما چې کوم آیتونه ویلیو هغه کې قرآن کریم طرف ته ترغیب دی والحمدلله زمنګ دا لوی خوش نصیبی دا علاقه گدون ته زمون شیخ صاحب روان دي ته مونږ چای نه راړي دي نو دغه ځانانو مصروفیت هم ډیر زیاتی انتهایی مصروف شپه نشته بیګا سوات نشپی ما چې ربور کو سوات نه روانو پته نه یو براغلی که دو براغلی ګنټه دو خوب سار نه بیا دغه سي ملمانو او بدل ترازی بیا به دغه سي دغه زمون کا تاسو وای عالمانو اوسګار او خوړه یاره ته مونږ سر لګ چیر شي اوسګار او خوري لکه پیاش دې کنه په دې باندې چې خو پسې لیوانه چې دا 60 مې کټل چې دغه ورزو لکه دا ډیره لوی خبره ده دا دی استاد دي ماشاءالله دا تاسو مهنت ته او دا ټول زمونږ رونه دي پوری جمعه توار دي کرا پوری وال دي مخکې راغله مو اوس راغله مو بیا به مرازو او دا سه اجتماعاتو کې بشریکیږو دی باندې خپل مال لګو خپل جان به لګو خپل اولاد به لګو تاسو تیاری کني تیار قران کریم د کولو ته تیاری کني تیار الفاظ یادول معنا یادول عمل کول بل تر سوال او دا کوشش کول چې دا بر سالمي دنیا قانون څنګه جوړيږي. رسول الله صلوات والسلام وي زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوس پر
اوسپنې ته زنګ لګي. صحابه وې اے د الله پیغمبره اوسپنې ته چې زنګ ولګي خو هغه لوار کاکا انګر کاکا بټای کې توده کی اوسپنه او هغې له چې دنو پلکونه را خلاص کی سټکي را خلاص کی او د هغې نه زنګ لرې کی. نو د قرآن د زړونو ته چې زنګ ولګي دا پسې لرې کېږي وایي دا به د الله په کتاب باندې قرآن کریم باندې د دې په تلاوت د دې په لوستلو باندې او بل په مرګ ډېر یادولو باندې ځان ته روزانه لږ ساعت دا لږ ساعت یو 15 منټه کښېنئ او مرګ ځان ته یادوئ چې زه به مرمه او زه به دې ځای نه چې دن هغه ځم. الله رب العزت دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب وګرځئ. شیخ صاحب دې را رسېدونکي دي. فضل عظیم قاري صاحب څه شو انجابیا مفتی صاحب زمونږ دا الحمدلله زمونږ خوش نصیبي ده 10 منټه که 100 منټه هغې چې څو را رسي دا زمونږ مفتی اکمل سعید صاحب دی پنجپیر کې مدرس دی بهترین کتابونه لیکلي دي او دا زمونږ ناظم صاحب دی زاهد صاحب د خلیل کلی دا د ادینا او دی راغلی دي دا د ذله صوابای زمونږ د امیر صاحب دی هغه ناظم صاحب لکه څنګه چې د وټونو حلقې زمونږ د شرعي حلقې دینی زمونږ د اتم نمبر حلقه ده ماشاءالله جنت مته دروازې دي بس دی الله چې دنه دغه والا سره زمونږ وګرځي د خیر سره دا اتمه ده اوم والا جهنم نه دی الله تعالی چې دنه بچ شپږ خو جوړ شپږ نمبر دی او پنځه خو جوړ خپل سرور مې کرای مسلم دی او دریم سره د بلاش کنه او دویم چې دنه بس اساني اسنین دی یو خو الله سره بلاش ټول د الله توحید خبره ده دې کې سرشته دی لکه اولم دی دویم دی دریم دا ټول چې دنه اواز راځي نو بانګ به ویل کیږي او بیا به مفتی صاحب لګي خبرې وکړي امیر محترم دي ټول اتو واړو حلقو هغه پر شیخ صاحب ان شاء الله رسیدلی او بیا به چې ان شاء الله هغه بیان کوي اخر کې به دعا کوي او تر اخره پورې به خو نه خو په شوق سره وناسي. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق نصیب وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.